باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فينقص بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. گوره علماء کرام دیدنا واخلا دا باب را اوچت کا نو آغا ما سخص نمبر شتیر تا سخ بنی باب نمبر 54 باب امامت العبد والمولا. دیده پوری چکم ابواب ذکر کیگی دیده ابواب لب لباب خلاصہ اور نچوڑ دادے چې امام انتخاب د امام چې دی لیؤتم به دی چې مقتدی د خپل امام اقتدا اور تابعداری موافقت کی. دا پدې کې قاعده کلیه شو چې جعل الامام لیؤتم به او د یؤتم مراد فقط اقتدا نه ده، موافقت د امام دی هم په ارکانو کې هم په هر څه کې د امام انتخاب دی لپاره دی چې مقتدی د خپل امام تابعداري کوي بس. البته امام بخاری علیه الرحمت بعض امور ته مستثنا کوي، من جمله د هغه امور استثنائیونا هغه دی دا ذکر کوي لکه د امام قعود، د امام ناستا، د امام قیام، نو بعضی ابوابو کې براشي چې دغه سره بعض امور چې د امام بخاری خاص کړي. ٹھیک شو لکه د حضرت په بیماری کې د پناست باندې موضوع، لیکن دلته لیؤتم به نو لکه حضرت قعودن مزکو صحابه و قیامن مزکره ده. دا چې نور مسائل وتا ته پیش کړي دا یو ضابطه شو یو کلیه شو. اوس پاغي بعض تفریعات دي چې امام بخاری ذکر کړي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. بس دا دغه امور استثنائیونا امر اول شو. حضرت صلی الله علیه وسلم مذکرو په خپل مرض وفات کې خلق ته په داسې حال کې چې حضرت صاحب ناست وو. اوس د دې دویمه جز وسی والناس قیام خلفه او خلق د حضرت پسې ولاړو اور موزیکاو. اوس کې توه چې لی اتم به دې نو اتمام خو به الو چې امام ناس مقتدیم ناس. نو امام بخاری وایي چې دا عدم قعود د خلقو لوجد موافقت کولو د امام ترک چغه عدم قعود دی. دا په نصوص خارجیه سره یو دغه نه د قوموا لله قانتين تو قیام فرض دی. دویم دغه نه د پیغمبر علی السلام د یو لسمه هجری آخري بیماری کې چې کوم حضرت کړو یو یار سمرچو حضرت په ناشته باندې او صحابه په ولاړ باندې تکلی یتم به کی مکمل موافقت فی الارکان وے نو آخر کې باغین په ناس ته کړه او لیکن ای په ناس نه ده کړه نو دینه معلومه شو چې لی اتم به هغه امور دي چې هغه امور مشروعه وي او پای کې چې کوم دینو مقتدی معذور امام معذور نیوي او چې عذر د امام نه هغه د دینه مستثنا دي. دا یو خبره شو. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام. اوس دې ځکه دا به تور سزا ده
اذا رفع قبل الامام مثلا یو امام دے رکوع لاړ یا سجدی لاړ او سجده لګه طويله وا مقتدی عجز پوه نشو نو دې دا سر اوچت کړ او چې خیال وکړ چې امام خلا په سجدی باندې دې سر په ځمکه دې دې بسکی نو اوس زمګه ماندا دا یعود الى سجدته دا مقتدی به عودو کې سجدی تا او د دې دا رفع چې دا اگر چې ګناه دی لیکن دې پدې کې معذور دی نو دې به دا سر پزمکه کی دي نو امام سره بیا یو دی را پاسي هذا قول الجمهور ٹھیک شو لیکن ويستفاد من قول عبد الله ابن مسعود زجرا اغه نه دا معلومیږي لکه اوس یو امام دی اغه سر پزمکه باندې یو ملټه خېلې مختاری چې نیم ملت سر کې خود نو دې سر اوچت چې سر اوچت نو اوس دی وخت امام سر اوچت ورستو خو دې بیا پزمکه سر دی ملت په پورا کوي یو تم به امام ملت سره خوته چې نیم ملت سر اوچت کړ اگر چې امام برت لار شي قیام تا یا قوت تا خدا مختلفه دا دم رټیم بیا په دې سجده کې تیری دا دې لپاره توبېخ دی دا دې قول د ابن مسعود صاحب دا قول تشریح محدثین دا څه کوي واما اقوال الاحناف فيه فقد قلت لكم انفا اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع تو دمر درنګ به تیری چې څومره درنګ دی مخ سر اوچت کړو ثم يتبع الامام بیا امام سے موافقت کی دا مطلب شو دی اگر چې امام کې ناسو دی با سیدی دی امغه چراغ نو بس کې امام پاز بیا دوباره تل ولا نشته درېمه خبره وقال حسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد لركعه الاخره سجدتين ثم يقضي الركعه الاولى بسجودها ګوره دا بل صورت دی صورت دا دی چې د اختر مز دی یا د جمعې مز دی او پای کې عظیم ازدحام دی راغه سحرګل سے او دینیتو تړ خپل امام عبدالجلیل پسې اوس دې رکوع خو وکړه خو سیدی له نشیدلې لاندې ازدحام دی خلق دی ګڼ دی د سیدی زې نشته اوس بس کوي اوس مسله دا ده چې بیا د دویم رکعت چې د امام سره کوي ګم سیدی رضینو بیا بس کوي ابن مسعود حسن بصری رحم الله مسله دا ده چې دیبا د دویم رکعت امام سره وکي رکوع خو کړه د سیدی زیول نه دی ملاو شوی امام چې څنګه سلام واړو نو دې به تو سیدی وکي دې به تو سیدی وکي دا دو سیدی به د رکعت آخر شي بیا به دې را پاسي نو غول رکعت کم دی هغه دې تا اگر چې په رکوع کې دې ملاو شوی دی خو سیدی نیو کړ امام سره نو دې به هغه یو رکعت بیا وا قضا راو ورځي دا دې حسن بصری د قرآن خوش مليوانه واما عند الاحناف لا ينتظر الى السجود الى تسليم الامام بلکہ يسجد ولو كانت السجدة على ظهر احد قدامه بس دې بدغه وخت ازدحام دی نو دې بداسې نه کوته کې نه ودرېږي بلکې دې به سجدي لذي چې سجدي لاندې کې پس مکه ورسېده چې چا په لنګو کې وکړه چې چا په کوناټو وکړه چې چا په بلای وکړه چې چا په سر وکړه خو سجده وکړي خپل بس او دا بتاست عجوبه ښکاری لیکن من ته دا هیڅ عجوبه ذکر نه ښکاری چې وقد رأينا وقد فعلنا الله مې ربان دي تا ما سره حرمین ته بوزي کنه نو حالته کې دغه څه ازدحام دغه څه عظیم ازدحام خصوصا اهل طواف چې کله طواف کې مشغول وي او موزو درې ده بیا ته دغه څه کوتا کولاړ تعالی زی نشته نو نیتو ته نو رکوع خو کول شي نو سجده په بل سر باندې خو کاوه صحیح پتاګه چې په حرم کې یو خګړه ده پر یو مرګ راغله نو ماته بوټو خو د کنان بیا د ما تقریبا ماخام پر طبيعت خراب چې کله راته چې بیا مې الته کې درس وکړو بیا
خبره زین نه وته دم د خدای فضل دی د بهرحال ازدحام ډیر زیات دی شاجی احمد تلیال ته ذکر راغلی دا اوس نا وخت راغلی هنه سبا خبره په یو ورځ کوم کی کنه او اجازه نه خاجی مخیرا کا وشو وفي من نسي سجدتن نو قام يسجد دا دیم صورت مولانا صاحبہ کہ یو سړی دی چې هغه نه سجده یې رشوا دې په دې سګي ګوره کې درکات اولا یو سجده دی وکړه او دویمه در نه یې رشوا او دریم رکعت پاسې دی نو علماء چې یعودو ويسجد ثم يقوم ته به دغه وخت یعودو کی او د سجدي بو کی او بیا به دریم رکعت پاسې او بعض علماء کرام وایي چې نه په دریم رکعت کې کوم سجدات دي دوا په دې ور سره درې مو کی اته هغه د نسیان سزا وا دته ملاو شي چلو قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زائد عن موسى بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه قال دخلت على عائشه عزیز داخل دي مثلا کې ایشو موزیک کړو کنه ان بیا اخر کې چې سلام نه بعد دې سیدی نشي کولای البته استناب وکړي جی دخلت على عائشه رضي الله تعالى حضرت ابي موسى ابن ابي عائشه و عبد الله ابن عبد الله بن عتبه نووي ودخلت على عائشه زيور رضي حضرت عائشه به سخا فقلت ما ورتي الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما روحاني موري آیت ما ته بیان نه کړي دا بیماری د حضرت صلی الله علیه وسلم نا آخر کې چې حضرت سے بیمارو نمازونه کول نو څنګه کول دا حدیث دی رورا چې کوم تاسو په مشکات کې ویل دي او دینا علما دا وی چې ګوره د مانزه اهتمام بیا د امام الانبیاء علیه السلام اهتمام ته وګوره آخر کې بیمارو لغون غنودگی رااله انوی چې لارشه ابوبکر ته چې موزیو کی بیا دغه وخت کې لغونه چې بیماری کم شو بزعول ایمان فی المحضب او بکې له غسل وکوا دې لپاره چې لغون طبيعت باندې هغه سراشي نرمي راشي اسانتیا راشي تخفیف راشي نو چې غسل وک نو لینوا اراده وک چې زم لا نه شو بهرحال دا سلسله دریم زلوا بیا مرو ابا بکر خبره مخی تاسو ویل دا قالت بلا حتی عشی اراده بچیا تا ته بیانوم کنا سقل النبی صلی الله علیه وسلم درنش حضرت سے زیات شو بیماری د پیغمبر علیہ السلام وقال حضرت اصل الناس اي نماز خلقوک اي مزوک قلنا مولانا وهم ينتظرونك يا رسول الله مقتدیان ورته ګوري د الله پیغمبر انتظار کړي قال ذول ایمان فی المخضب کېده مالو په یو خانه کې قالت عائشہ ففعلنا تعمیل د حکم منغوک فقط صلاح حضرت غسلوک فذابان بیا اراده وکړي نو اچ پاسی فهم علیه نو ثقل پراغه بیوشي پرالا کمزورتیا او ثقل راغه ثم افاقا نبیا دا ثقل لریشا دا غنودگی لریشوا ہوش راغه خزم لریشوا چې یو دی خدا سے خون کې فقال اصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ذول ایمان فی المخضب دمش قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ذول ایمان فی المخضب فقعد فاغتسل غسلك ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس وقوف في المسجد ينتظرون بس والناس ازيدنا مستقل كلام راوي ذکر کړي والناس خلچني وقوف فقلار الناس في جمعات کې دانه چې امام رانغه دا خو سوال سمې صدې مقتدیان نو کنه
ينتظرون النبي صلی الله علیه وسلم انتظار د حضرت صاحب دراتلو کو لصلاه العشاء الاخرتی رستنی ماستن تا یعنی ماستن مستا فاصل النبي صلی الله علیه وسلم الى ابي بکر حضرت ولېګه سره ابو بکر تا بیا یصلی بالناس چې ابو بکر تموزو کا خلق تا دا د حضرتنا امر د صلات لابي بکر اشاره وا خلافت بلا فصل د ابي بکر تا زکا اے طالب جانا زکا چې امامت صغرا چره دا سبب د امامت کبرا دی دا حضرت په عدم موجودګۍ کې چې امامت صغرا دې ته تحویل کیږي معلومه شو چې مستحق د امامت کبرا هوا صدیق دی فاتح الرسول صدیق تراغی الچی د پیغمبر صاحب اے بلال صاحب فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک حضرت تا تو حکم کی ان تصلی بالناس خلق تبذ کا وقال ابو بکر ابو بکر سے ہوئے وکان رجلا رقیقا ماشاء الله دا دراوی زیادت تے یا عمر دے پارا سوال پیدا کړ د طالب جانا چې نبی علیہ السلام قاصد توي لار شه ابو بکر توي چې امامتي وکي ابو بکر عمر ته چې ته امامتي وکا او سوال داو چې نبی علیہ السلام ابو بکر توي نو ابو بکر تعمیل د حکم ولې نه کوي دا سوال پیدا کړ پیر سیوا نو دلته جواب شو کانا ابو بکر رجلا رقیقا ابو بکر صدیق نرم زړه انسانو نو کې دې په مصلی ولاړ وې شاید چې موږ نه تر سره کړي یا موږ نه تر سره کولې شو معنا شو لوجد السوق السوق پیژنې کنه جڑا وغیرہ یا عمر صلی بالناس فقال عمر انت حق بذلك تدیر حقداری په دې امامته فقال فصلى ابو بکر تلك الايام صدیق اکبر په دغه ورځو کې بیماری کې مزونه کول خلافت شو دي ځکه محدثینو اعتراضات لیکلي دي چې نبی علیہ السلام عمر ابو بکر ته تبوزو کا نو حضرت ابو بکر چې ده عمر ته ول تحویل وک او په خپل تعمیل د حکم د پیغمبر علیہ السلام ولې ونک دا لوی سوال دی نو احمد به جواب وکي یو سوال خدغه جواب دغه د چوکان رجلن رقیقا نو بس زکای بوج بلتا حواله کړ دیم داو چې فهم صدیق نص اتیان باداء الصلاه بالجماعت تخصیص دون تخصیص نو صدیق دا خیالو چې حضرت وی ابو بکر ته چې موضوع کا نو ابو بکر چونکی مشروع نو معنی ابو بکر ته چې موضوع کا مقصد د حضرت وز با جماعت اجازت کولو تعین د امام مقصد نو ځکه حضرت صدیق په ذهن کې دا راده نو عمر ته توک ادا ټول کې خصه خبره دغه خبره دادا چې د صدیق اکبر په ذهن کې دا راده چیرې دا امامت صغرا چرتا ذریعہ د امامت کبرا نشي او د امامت کبرا نه معذور ما نشم کوله بوج دی نو لہذا چې دا امامت صغرا عمر ته حواله کړو نو ځکه حضرت صدیق وی چې مرو ابا بکر فلا صلی یا عمر صدیق عمر ته چې تبوزو کا مسئلہ حل شو چلو حجی ثم النبي صلی الله علیه وسلم وجد فی نفسه خفه حضرت خپل بدن کې د بیماری اسانتیا او کموال محسوس کړ فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاه الظهر مزما سخين لا وابو بکر يصلي بالناس فلما راى ابو بکر ذهب اراده وکړه ليتاخر الشاتشي فما اليه النبي صلى الله عليه وسلم اشاره وکړه حضرت صلی الله علیه وسلم بل لا يتاخر فمصلي وسا فقال حضرت اجلساني الى جنبه ما كان وعد صدیق ډډتا یعنی د صدیق کس طرف ته د صدیق په هدف کی طرف ته شي فاجلساو الى جنب ابي بکر کین او حضرت سے ابو بکر غارتا فقال فجعل ابو بکر يصلي وهو يأتم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم
ابو بکر مسکو په داسې حال کې چې اقتدا کولا په مزد نبی علیہ السلام والناس بصلاه ابي بکر او خلق مسکو په مزد ابو بکر باندې والنبي صلی الله علیه وسلم قائد الناس تو اوس دې ځکه برا حاشیه باز کړل حضرت راغه په وخت صلات کې صدیق رستو شو حضرت سے مخ شو دا په منزله د محصور عن القرات شو او بعضی علما لیکي وقد حصر ابو بکر عن القرات رهبا من النبي صلی الله علیه وسلم حضرت چراغ ابو بکر باندې روب رامه چراغ دې محصور عن القرات شو نو حضرت مخ شو مستا نو حضرت چونکه مخ شو اصل امام حضرت سے شو او صدیق چې کوم دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلافت کو پس کی په انتقال د ارکانو کې پرفه د صوت سره درستنو خلق امام صدیقو د صدیق امام نبی پاکو کوئی کې نبی د ټولو امام شو مثلا شو اچھا جی قال عبید الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ما ورت على ارض عليك ما حدثتني عائشہ اتا ته پیش نکم هغه روایت چې ما ته زما مور عائشہ ذکر کړ دې عن مرض النبي صلی الله علیه وسلم قال عبد الله بن عباس پیش کا فارض صالح حدیثا فما انکر من شیان ما ته د حدیث پیش کړ ابن عباس دې روایت هیڅ جز انکار نه کړ غیر انه سواد دې خبرنا چې دی ویلو اسمت لکر رجل الذي كان مال عباس اتا ته دغه ځوان ویلو چې کوم د عباس سره ما لا لا نجینا قال هو عليون علي سيبو او فقد مر جوابه وحکمته چې حضرت عائشہ ول نو ویله خسته خبر دادا چې یو غاټ عباس متعین هو بل طرف تا درې کسانو علي او اسامه او فضل ابن عباس غیر متعین. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكن. حضرت بیمار ہو شاکن بیمار ہو نو گورا شکوا بیمارے تم حضرت سے بیمار ہو شیخ پیڑے مولانا حسین علی سے وہی یہ شکوا ہے ارباز حضرات وی چې دا شکوا ویل نه دی پکار ځکه شکوا د شکایت نه ده نو الله د چانه شکایت کی انو موږ وی چې دا شکوا د شکایت نه ده بلکې دا شکوا د شکوا نه په معنا د مرض ده شکوا نقل مرض یهود خلاص. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه حضرت صلی الله علیه وسلم بیمار ہو نبی پاک موږ کو پناس و صلی الله وراء قوم قیاما ارس قوم ولاړو فاشار الیه مجلسو هات ورته کینه فلما انصرف فارس قال انما جعل الامام ليتم به واذا ركع فركعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فاذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا فاذا صلى جالسا او جموز کې پناستا فصلوا جلوسا اجمعون تاسو کې نه پناستا باندې اوس ولې انما جعل الامام ليتم به امام ناس او تاسو په ولاړ مسکوای پوښ مولانا سیما لیکن اوس دلته قرآن مسله وما تولي بد ګوري نه راي و نقطه ده وقت تا لاندې کې چې دا منسوخ دي او ځکه چې وجه د نسخ رسول حدیث کې را روان ده زستا په دې نظر پوښو مخه تخل ورته کنه مخ کې ده. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه رکب فرسن حضرت علیہ السلام سور شو په اس باندې فسرع عنه نو دغین ارتاو کړی شو دی اتره د اجرقی د حضرت به کنټرول شو نو کتا ارتاو شو فجحش شقه الایمن یو روایت کرا دی اخپای اوتا او دل تراغی د حضرت خی طرف چیو ناغل اوگرید زمکی سنا اوگرید نو او دا د پینزم کال د هجرت خبره ده
او بعض حضرات دې ته نه ویلي نه ده زکه د مدد دا اله زمانه چې وا هغه نه هم وا او دا چې کوم وینو دا پینځم وا فصلى صلاه من الصلوات حضرت موضوع کې یو مزدمزننا او قائد فصلينا وراقودا نمنګ نیتو سره حضرت قصید ناشتي فلمن صرفا چې فارش حضرت سیب قال انما جعل الامام يتم بي فاذا صلى قائما فصلوا قياما فاذا ركع فركعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وقلت امرأي ليتم بي مقتدیان ناسو حضرت ناسو مقتدیان مأمور کړه په جلوس باندې چکه نه اوس مسأله خدا سے نه ده د امام بخاری په خپل جواب کې قال ابو عبد الله البخاري قال حمیدی وی دا حمیدی چې کوم دی دا د امام بخاری استاد دی او تلمیذ دا امام شافعی دی انم عبد الله ابن زبیر دی او مؤلف د مسند حمیدی دی چې دو جلدونو کې دی او زه وتاته ان شاء الله ورف الایدی کې مسند حمیدی راوړم او تا ته بزوخه ان شاء الله اته به وګوري قال حمیدی وی واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ودا قول دا معنی بکې او دا قول د حضرت اذا صلى جالسا چې کله مسکی پناستا فصلوا جلوسا هو دا فصلوا جلوسا خاص وو فی مرض القدیم هغه ځړي بیماری کې چا سقوط الفرس ده ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بیا حضرت دینه پستا مسکړو پناستا والناس خلفه پدا سه حال کې چې خلق ورپسې ولاړو قیام ولاړو لم یامرهم بالقود حضرت اریت امر دناس نو کړي بیا ته دناس امر نو کړي اوس چونکی 11 هجری کې د حضرت مزچو بیماری کې حضرت ناس تو مقتدیان ولاړو حضرت امر بالجلوس نه کړي اوس بس کو اشاره شو چې دا دوا امرین مختلفین حضرت نے ثابت شو ہجری 5 کی مقتدیان تمر بالجلوس شوه دي په 11 کی امر بالجلوس نه شوه دا دوه متعارض شو چې متعارض شو نو امر آخر عدم امر بالجلوس ته امر اول امر بالجلوس ته نو یوخذ باخر الامرین نو لہذا انما یوخذ بالاخر عمل بکو په اخر سره نو اخر امر چره هغه ناسخ شو امر اول دی پارا فالاخر من فعل النبي صلی الله علیه وسلم اخر عمل د پیغمبر علیه السلام مزپنا او د مقتدیان مزپ ولا عبادت زکه محدثین نظام فرمایي مز کی قیام فرض دی او فرض قیام چې کوم دی بغیر د عذر نه پر خل جایز نه دی لکه اوس دې زموږ د جماعتونو کې داخله په کرسي باندې ناسي مزونه کوي مو خیر ورته بیان کړی دی عمل نه کوي علماء وی چې یو سره قیام کول شي نو دې باندې ناسي باندې نه کوي ها کې داسې بیمار دی چې درې دې نشي بیا د کرسي ناسي او چې قیام کول شي سجده نشي کوله نو قیام دې پار بده ولاړی رکوع په ولاړی کوي البته چې سیده زمکه لنی شوړې نه بیا د فکرځه کې نه سیده دی لیکن دوی چې کوم دینو بس دنن سبا یو رواج جوړ شو هر جمعه کې کرسي دي زموږ جمعه کې خدا پیدا چې موږ په کار کینو کنه دا خیال له هر جمعه کې کرسي اخی دي او په دې باندې فقاو ډیر بهترین باسونه دي چې چا فقہ ویل دا یو فقيه خناس ته بل فقيه چرته تللی ہو چکا نا آقا تجربہ فی الفقاہت کی انو بہرحال یو فقی خناس تے دے مبسوط سرسی پا دیوان دیر پاس کرے او بیا تقریباً سو پروس کالی غالباً پروس کالی یو فتوہ دارلوم کراچی نا پا دی سلسلہ کی چاپ شو
ان بیا ما دې مرګورو ته وی چې ما دا رساله زو درکم او دا مضمون لیکه او په دې جماعتونو کې ویزان کوي بهرحال چې چاته ویلونو اړین نه دا کارونه شو حالانکه قیام فرض دی نو ته څنګه قیام فرض پرېږي دی یعنی به اعتبار د عذر مسأله ده کنه یو سره ګډ دی خپل خرابې دی او درې دی نشي نو ټیک ته پنا سکے نه یو سره داسي چې پاندې نشي ماتولې باز بیمارنده سي نو ټیک ده کېنه حاج قیام کول شي نو بیا په قیام کوي او رکوع سجده بیا په کرسي کوي چې کته کې چې څنګه کې صاف واسطه صاف واخیدا پوجو کنه په دی باندې واخیدا باب متى يسجد من خلف الإمام قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجد گورا مولانا صاحبہ امیر صاحبہ کیٹو صاحب توجہ زمان یو کوہستان یو ملی صاحب غیبت طالب تے توجہ ہے نا توجہ نمک بھائی چی دے مخیوی چی توجہ ہے توجہ کوا گورا صابر الحق مسئلہ دادا چې د مقتدی او د امام په مابین کې د ارکانو کې توافق پکار دی خدا توافق په دوه قسم دی یو توافق مقارنت دی او یو چې کوم دی معاقبت دی نو اوس دا توافق معاقبتن پکار دی او کہ مقارنتن پکار دی دیکھ د علماء اختلاف دی بعضی علماء لک احناف وی چې مقارنت پکار دی امام بخاری وی معاقبت پکار دی معاقبت داد لک امام مستاسو زرکول ازم نو الله اکبر چې رکول لاړم نو اوس پس ترازا ما سره یو ځل مزه سیدی لزم چې سو پوری امام سر پزمکه نیخه نو مختری بنزي او تاسو مشکات کې د حدیث ویلې ده چې چارزو کې چې یا رسول الله چې امام سړی نو مخ کې لاړ شي مختدی رستو نو موافقت په څنګه راځي وتل کا چې امام مخ کې تلې دي نو دې مخ کې پاسه ده مقتدی رستو لاړ نو رستو پاسه ده نو تل کا څه کړه رکوع دواړو برابر شو احناف وی چې مقارنت پکار دی امام سره یو ځای تل پکار دی چې موږ کې خلل واقع نشي ځارشم د علامه غنگوهی نه رحم الله په ترمذی کوم لیکلي دي مان انوشا کشمیری سے چې دا غنگوهی فقات چې کوم دی د شامی نمخ کې دی هغه وی زوی ما بهترین قول دا دی چې دا د مقارنت وی خدا مقارنت متصله امام سره البته کہ امام ضعیف شو بوډا شو او یا داسې ثقيل النفس دی چې دې رکوع له زر نشیتلې سجدي له زر نشیتلې اوس دی وخت دا موافقت مقارنت بنی بلکې دلته کې موافقتی معاقبتی پکار دی د دې وجنا چې چرته دا مقتدی د امام نمخ کې لاړ نشي او تاسو چرته تجربه وکړئ چې موږ کې قتل خو امام ته ګناه دی خو تاسو تجربه وکړئ بسا اوقات امام الله اکبر وای دې لا سر پزمکه نیخه چې مقتدیانو مخ کې تیخي او ما ډیرو کته ځکه ته خو زروس کوم کنه وزه مقتدیم اکثر نو ما لکه تقریبا وکتل خلق تاسو دا سبق ځان سره کې دی اکثر داسي لکه امام لا پزمکه سر ایخه نی چې مقتدی رسیدلی دی نه نو امام لکه زشما یا احمد شه ونه شوي نو په دې صورت کې معاقبت پکار د مقتدی لا د دې خطرینا چې د امام
نا مقتدی سبقت اونکی ځکه په صورت ته سبقت کې رسو حدیث را روان دي د مسخي وجه خطر ده. الله اکبر. نو مقارنت متصله پکار دی خو کچري خوف د تقدم علی الایمان دی نو معاقبت اولاد وهذا هو الفرق بینه جنجوهی علیہ الرحمت. جی امیر سے قال حدثنا مسدد قال حدثنا تابن نفردم دپان نور وین با قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن زيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا رو پیراغ دي داتو پانی بسنگا یہ قال حدثنا البراء وهو غير كذوبنا. وما تو حدیث بیان کے حضرت براء سے خدا براء سے غیر کذوب دے. توجہ کا مولانا سے استاد عاشی ذکر کړی دا خبره چې دا کذوب چې کوم دی دا مبالغه ده. نو دا غیر کذوب باندې دا وهم پیدا کی چې او غیر کذوبن دې ګور ډیر دروغجن نه دی. لکه دې کې نفي د مبالغه شو دې ډیر دروغجن نه دی. معلومه شوه لګ لګ کله کله وایي حالانکه دا خبره صحیح نه ده. نو علماء دغه جواب کوي چې دا غیر کذوبین چې کوم دین معنی دا وو غیر ذو کذبین دی. وو غیر ذو کذبین دا غیر ذو کذب دی. دا په دې باندې سوال دی چې لکه صحابه کرام خود جرح او د تنقید نه بالاتر دي. د بیا کذوبین ولې وي وای دې کذوب تعلق ذات برا سره نه دی قول برا سره دی. دې چې کوم رواج ذکر کړ دی دا رواج سچ مچ دی او دا کله کله تاکیدن ذکر کیږي. لکه دا حدیثو کې راځي قال النبي صلی الله علیه وسلم هو الصادق المصدوق. ٹھیک شو کنه وما ربك بظلام للعبيد. التکم دا مسله وا التم دا وهم دی چې دا ظلام مبالغه ده. وما ربك نذر استرب بظلام نو نفي د مبالغه د ظلم شو. یعنی دیر ظالم نه دی معاذ الله لګ بهینو. نو علماء یو جواب ورکړي ډیر خسته خسته. کلا کلا نفي راضی لپاره څه نفي د مبالغه او کلا کلا دا راضی مبالغه فی النفي لپاره مبالغه فی النفي لپاره. نو معنی دا شو وما ربک بظلام کک ظلم کون کنه دی او غیر کذوب بالکل اس حال کے دروجن نہ دے. ٹھیک شو مولوی صاحب جی. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن نب مائل کولا لندکولا لندکولا مان داس نب مائل کولا دمنگنا اچا خپلا ملا حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا تردی چاہتا سیدی للا فرض کاری من سره ساده ونه مرګرو کله کله باغی عبارت سے خندار ذکر چې دې ځکه لم يحن احد مناظرا لم يحن احد مناظرا بیا ما ورته مانو کړه ما ټیټ نشو ورته په مقابله کې اس مناظر وځي کنه لم يحن احد منا ظاهر اچھا خپلم لا تیتا نکڑا کگا نکڑا حتی یقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نقعو سجودا بعده. حضرت بس رکوی اللہ نمنگ ببیا امام بخاری موافقت مقارنت نہ معاقبت ثابت کر والاول عنده معاقبت لیکن وقد بینت الفرق بینهم. وبه قال حدثنا ابن عن حدثنا سفيان عن ابي اسحاق باب اسم من رفع راسه قبل الامام. گورا ہر کله چې تا مخ کې وی چې نماز جوړل الامام ليتم به. الکه امام مقصد دا چې مقتدی به دغه اقتدا کوي په پوره طریقې سره او بیا دې کې بعد شروع شو چې الکه مقتدی بسکی امام پسې برازي. اوس دې کې دار هغه چې د امام بخاری مزاجو موافقتی معاقبتی رستو پیچھے پیچھے زکه باب را اسم من رفع راسه قبل الامام
امام نمخ کی چا د رکوع نه د سجدی نه سر اوچت ک نو دمر گناہگاری کی با چې خوف ته مسخ دی ولی جزاء الفعل من جنس الفعل جزاء الفعل من جنس الفعل نو اوس جنس فعل سو مسخ شریعت نو مسخ وجرا اگر شریعت څه دی تعاقب دی د مقتدی امام پسې نو دې چې ځان نه امامي جوړ ک نو دې د شریعت نظام مسخ ک نو سزا په مسخ ملاو شو قربان دي تانا قال حدثنا حجاج بن علي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى یو آیا نیری یو د تاسو نه او قال او تنوید نو او قال شو یا کہ او للتردد جن او قال براو باسه بعض محدثین ګوره په دې ډیر غوسه کیږي ښا چې او د تنویوی نو بیا به او وای او که دا او للتردد نو قال بل لازما وای او قال الا يخشى احدكم آیا نیری یو د تاسو نه اذا رفع راسه قبل الامام چکیری دې اوچت کی سر خپل مکه دی امام نه ان يجعل الله راسه راس حمار چلا چوغر دی الله صد دی سر دخر او يجعل الله صورت حمار یا الله ګرځي دینا د دې صورت حمار حاصل داش کہ یو سره د امام نمخ کی مشروطی کی نو سزا د مشروطی دادا چې الله به دې د مخ نه خر جوړ کی د خر مخ به دې جوړ کی یا مکمل شکل دې به د خر جوړ کړي الله اکبر ولله الحمد اوس کې تو جماعت ترمذی صحیح کې د حدیث ویل لري چې نبی علیہ السلام ویل چې زما امت په الله د مسخ نه بچ ساتي دعا قبول شوه ده خصف نه بچ ساتي دعا قبول شوه ده او د حدیث بخاری دی چې مسخ وکیږي نو ځای ګڼ جوابونه محدثین ذکر کوي سو کوي الکه مسخ په دنیا کې نشي نه وکیږي خو بعد الموت په قبر کې مسخ وشي خدا ډیره خبرې دي خسته خبره ده یو مسخ کلی دی او یو مسخ جزئی دی جزوی افرادی معنی د امت عمومی مسخه پشان د بنی اسرائیل باندې خو په قوم کې د یو فرد دون فرد مسخه بطور سزا د دې لپاره جواز دی د دې نفي رد نه دي شوی نو مسخ کلی نکی مسخ جزئی هغه کیږي لکه دا رواج شو اوس مسخ شته خو اوس په خو کتابونو پابندی ده نو کې هغه نو خامخه به سيزلم خو ما سره کتاب خدای پاک دې طالبان ته هدایت وکړي زه بخیل کړم ما مکه طالبان ته فل اجازه ته د مکتبی مطالعه کتاب رانو وخت ما زوسه یو هفته مطالعه او بیا راوړه اوس چې ما زو کتاب غواړم زه چې څه چلو سره وکړم هغه مسخ الاشکال د یو عالم علامه ابو الخير اسدی د ملتان هغه کتابونو کې یو کتاب مسخ الاشکال په دې ډیر خسته کتاب لیکلم او تاریخ په بنا باندې دا ویلو چې کم زمانه کې د خلقو چیرې مسخ شوی دي نغیب بیا یو مثال ذکر کوي چې دا استاد ګورم دا دنیا کې دا مسخ کیږي نه دا ګیره خریل دا یو مسخ اشکال یو نوع ده ان بیا دې سره وخت بعد خلک داسې وساتي هغه څه کې څه داسې چې بلار زین روسه چتري وي نو باندې دی ور پور پریتی وي نو باندې ګیره خریل دې د پوری د سر د وختو خپونه راشي د بازو د عربو سره ځان دا کې نور ګیره ټوله خوري د دې ځکه روزه ونه پریږي د با ټوله ګیره خوري جو دې ځکه لکه ونه پریږي د باز خوب د پریږي د باز معمولی ونه پریږي وې دې ته مست اشکال نه بل څه شي دا وي اور مشکات په حاشیه کې تاسو دغه شیخ دمشقي واقعه باوري دی کتلی وي او ان شاء الله په ترمذی کې مر روانه ده
فحاشا کې ذکر را چې دمشق کې یو عالم آی به حدیث پڑھاول خو په برخه کې به پڑھاول څه برخه کې به پڑھاول ان یو ورځ ورته شاګرد وی جی ما ستامه خو نه کړه آی ورته دا خبر وکړه بیا ورته وی چې اول نصیحت واوره بیا څه خبره کوم چې حدیث پیغمبر علی السلام تعالی راورسی نو فورن به معنی او پای کې با خپل عقل داخل نه ورکړي بما چې دا حدیث واورید چې کوم څه د امام نمخ کې سر پوښتې یا کېږي نو خدای به د خر مخ جوړ کی یو ورځ ما قصدن دا کار وکړ زما مخ مسخ شو او په برخه کې ناز سبق وی دا 129 ترمذی حاشیه راخه اوشوا دیخوا اے انا آغا آغا کتا اے دغا دوی مکر خو گورا ویؤید الاول ما حکیان بعض المحدثین انه رحل الى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملته ولكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه ولما طالت ملازمته له ورآه حرصه على الحديث كشف له سترا فرأى وجهه وجه حمار وقال له احذر يا بني ان تسبق الامام فاني لما مر في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الامام فصار وجهي كما ترى الى اخره. هر رہتے الشیخ دا جدل تروس بیا تاسو نور خبرې کومه چې واقعي حقیقت دی یا نه دی وغیرہ وغیرہ بیا الته بیان کوم په دا واقعي څه څه کار دی په مسله صدا دغه ذکر ده. چلو باب إمامة العبد المولى وكانت عائشة أمها عبد هذا الباب من المصحف ولد البغي وعاق العربي الغلام الذي لم يحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم عقرهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علته. باب امامة العبد والمولى باب دې په بیان د جواز د امامت د غلام والمولا او د غلام. عبد په دوه قسمه دی، یو عبد په اعتبار د مکان دی ایو په اعتبار د حال دی. امامت العبد هغه چې واقعي حالن غلام وي، مولا غلام په اعتبار د مکان او بیا آزاد کړی شو. د دې لپاره ول مولا هغه غلام چې آزاد کړی شي. دا یو شو، دا دو شو. دویم وولد البغي او بیان د امامت د هغه ولد به پلاری چې پلاری معلوم نوي چې ولد الزانیه ورته وي. او دریم ول اعرابی او امامت د باندچی. اور پینزم والغلام الذي لم يحتلم هغه حر خو چې کم عمر وي او بالغ ني. دا پینځه شو. د دې پینځو افرادو د امامت څه حکم دی؟ امام مالک رحم الله مسلک دا دی چې امامت العبد دا بالکل ناجائز دی، ځکه چې امام چې کم دی اعلی شانم من المقتدی پکار دی او دا اعلی شانن ندی. امام ابو حنیفه علیہ رحمت وی چې د دې دریو پینځو کسانو موزه امامت دا مکروه دی په داسې حال باندې چې د خلقو کې منافرت عن الامامت پیدا کیږي، یا په داسې حال کې چې د دې دا غلام والے ولد الزنا والے اعرابی دا د جال سبب وی او خلقو کې د حقارت بانوي بیا موږ ورپسې مکروه دی. او کې چې قلت د امامت خطر نیوي او د خلقو په ذهن کې هغه سپک ني بیا بلا کراهت جائز دی. اور امام شافعی اور امام بخاری وی چې دوی پسې موږ بلا کراهت جائز دی.
بس پاتې شو اخري خبره چې امامت غلام الذي لم يحتلم نو عندنا خو جائز نه ده لا فی الفرائض ولا فی النوافل. باقی ائمه فرمایي چې فرایضو کې اقتدا نه ده پکاره. امام مالک وایي البته په نوافل او تراوو کې جائز ده. امام بخاری او امام شافعی سے وایي کہ اگر چې غلام غیر محتلم وي بالغ نه وي امامت جائز دي اور امام بخاری د جمهور تایید باندې دا 5 پسې بلا قرات د جواز قائل دي. اس پاتې جزئی مسئله باب امامت العبد والمولا وكانت عائشه يؤمها عبدها زكوان من المصحف. حتی عائشه چې وا دغه به امامتی کولا دغه یو غلام چې نوم زکوانو من المصحف د مصحفنا. او د مصحف څه مطلب دی؟ د مصحف توجیهات دي ګڼ. یو دال چې مصحف مخامخ پروت لکه ماته چې بخاری شریف مخامخ پروت ده او زه مسکوما او د قران ویما قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد. آیت ګورم مسکوما آیو دا جایز. امام سے رحمت اللہ علیہ فرمائے چې مصحف نا کہ چې ته اخذ کئ او ته تلاوت کئ او مز کئ نو دا مز نه کیږي مکروه دی. امام یوسف رحم الله فرمائے چې دا جائز دی. امام سے وی چې مز ول نه کیږي دا عمل کثیر دی اور عمل کثیر مفسد د صلات دی. اس اور امام یوسف سے فرمائی امام شافعی سے کہ چرے یو ځای کې پروتي او ته ورته ګوري او پاڼه اړول و پکې ني نماز کول شي او کې چرته پاڼه هم اړه یاد لاس کې نیولې وي د بیا نه کی. امام سے فرمایي کې چرې ورته ګوري لاس کې دی وي کې پزمکه پروتي او پټي باندې پروتي پاڼه اړه یا نه اړه پر صورت کې عمل کثیر دې بوز نه کی. تیشوا د دې لپاره هدايه لیکلي دي چې لا فرق بین المحمول والموضوع. نو محمول او موضوع کې فرق نشته لري. دا محمول او موضوع د منطقيانو مراد نه ده. المحمول فی الید والموضوع علی الکرسی. په دوه صورتونو کې امام سے مزنه کی ځکه عمل کثیر دی. او دې کې راغی لکه چې زکوان خو د مصحف نبی کنا نمنګ دغه جواب کړو چې د دې یو توجیه دا چې من المصحف نمبر ایو مسکو او مسکو به د قران عظیم د سوراتونو نه یو حصہ ویلا او من تبعیضیه ده من المصحف بعض حصہ د قران او ځکه په دې کې رد پاغه چا چې څوک وی چې لکه چې یو سره په مانزه کې نیمګړې صورت بنوي یو سره په مانزه کې د یو صورت یو حصہ برکات اول کی وای او د بل صورت یو حصہ برکات اول کی مزنه کی د بټول د یو صورت نه وای دوه رکعاتونو کې د یو صورت نه وای. نو مسله کې جمهور دا دی چې من المصحف کې من تبعیضیه شو. نو مثلا ست صورت ضحا نیم وای په یو صورت کې یا رکوع کې یا رکعات کې او بیا صورت نصر په بل رکعات کې مزه کی د یو صورت لومبۍ سوای د بل صورت اخري سوای مزه کیږي. ځکه من المصحف معنی دا ده چې بعضی صد قرآن اشکال ختم شي. دیم صورت دا ده چې تقریب ورته تراویح کولې د مصحف نه. مصحف دو توجیهات دي. یا وګوره مخکې به قرآن وي ځان له وي نو کې به خودم بیا موږ کوو. یا لکه موږ به مخکې تراویح کولې داسې اوس حافظان ډیر شو او فاتحینم بشماري نو مصحف معنی دا چې امام تراویح کوي قرآن مجید به په محراب کې کیږي او دې به تراویح کوي چې خطا شي مسلام نه پس با مصحف کلاو کی خپل غلطي وو ګوري یو ځل ووي بیا به قرآن کیږي بیا به په یاد باندې مسکی. او من المصحف معنی دا من المصحف معنی پس د دینا چې کتلی په مصحف کې یو معنی زه اوس معنی کوم پس د دینا چې کتلی په مصحف کې ٹھیک ہے. او
مزبای کاو د مصحفنا یعنی تراون مزنباد خپل غلطه دې پاره به رؤیت په مصحف کاو دانه چې عین صلات کې مصحف کاو او کې هغه شي نو مسلک شاذ حضرت پشي وورد البغي ما دتوی کراهت والعربی باندې چې چونکه دي اعرابو کې جهالت او کم علمی زیات وا واما اليوم لوی علماء په دې اعرابو کې پاتې کی باندو کې پاتې کی نن معاملہ بالعکس دا والغلام الذي لم يحتلم هغه الک جبال شوینی احناف فرائض او پسې نشي کېده اقسم مخ کې ویل دا لقول النبي صلی الله علیه وسلم یا امهم اقرم لکتاب الله امام بخاری امام اتیبہ کی اقرا د کتاب اس اقرا ولد البغی دے اقرا کی قوری دے اقرا کی عبد دے کہ مولا دے اقرا کی نابالغ دے اور مذکور شی بس اس تاکید لقول الاول امام بخاری ولا يمنع العبد من الجماعه بغیر علت اور نشی مانا کولے تو غلام د جمع مزنا بغیر د علت ضرورینا مانا کہ اس خاص علت نہیں یار گر اخری لینی بد نو سے بدکار نہیں وغیرہ وغیرہ نفس عبدیت تی وجنا نفس صغریت تی وجنا نفس اعرابیت تی وجنا نفس ولد زانیت تی وجنا تد میراب نشی رسو کو چلو ابي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياش عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما قدم المهاجرون اولون العصبه العصبه ها دا عصبه دی یو څه نوم دی موضع بقباء قباء کی یو ځای قبل مقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم مخدراتو دا حضرت سیبنا کان یا ام سالم مولا بی حذیفہ امامتی بکول دویلا سالم چگا آزاد کرده غلام دا بی حذیفہ فکان اکثر قرآن اور دوی کٹونا زیاد عالم بالقرآن دیو اصل کی دا مسئلہ ستاسو حاشی صاحبی ذکر کرده چه دا سالم چکمو کنا نو دے غلام نو دے دا صحابہ کرامو کی عظیم شخصیت دے انصاریہ یو خضوا اغی دے آزاد کرو بیا ابو حذیفہ چیو کنا دے ځان متبنا کرو جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هغه موږ مخکې دی جواب ورکړ حدیث مخکې تیر شه دا د بچی امامت شو دا به اجتهاد هم هو لا بتقریر النبي صلی الله علیه وسلم جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يا قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو الشياع عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه واتیو من اوره او تابیداری د امیر کوي و ان استعمل حبشیون دا فرضیت ته اشاره اگر چې عامل وګرځول شي پتا سبحانه حبشی یعنی یو حبشی غلام پتا سو امیر شي نو تاسو به دغه اطاعت کوئ او د سودانوي چې حدیث خرازی چال خلافت فی قریش عبدی حبشی د کم ځای راغی الکه مقصد دینا جواز خلافت حبشی نه دی بلکہ مبالغہ فی احترام الامیر دا مثلا فرضاً کی امیر ستا حبشی وی نو بیام دغه سي یا قریشی د خورنګ نه داسې تو د کنو حبشی دا نو رنگ ته به نه ګوري منصب ته به ګوري نسب ته به نه ګوري منصب ته به ګوري نو منصب خو امارت ته کنه ته ګوره کنه تعریف جانا کان راسه زبیبه داسې بس شکلی لکه سر دیاغي پشان دغه اوچ کوروي کورغو بینه کنه انګور دانه چې اوچ کړس شي نو یو خو وګدو شي او داسې کنه کته بر شي او کګ شي نو دغه سي نو کې دغه سر لکه د بکسي پشالو بودي شادولي وی لکه ګجرمالي غارته دی وی ادا ځکه کی نو کې داسې شادولي غونی وی کانو حبشيونه نم باغ ټیک ټاک ته چلو ګورا مسلې ته وکړه د ظالم یتم الامام کله چې امام د مز اتمام نه کوي واتم من خلفه او د دې مز اتمام مقتدیانو کی د دې څه حیثیت ته
دا مسأله مشکل ترینه مسأله ده چې دا اتمام عدم اتمام د امام د مزه حیثیت ده دا اتمام فی الارکان دی یا دا اتمام فتعاهد اوقات دی دا مسئله یاد رکھا دا عدم اتمام په اعتبار ارکانو دی ارکان الصلاۃ دی یا دا عدم اتمام په اعتبار دا لحاظ اوقات دی بعضی حضرات فرمائی چې دا عدم اتمام په اعتبار ارکانو د منظره او دې طرف ته امام بخاری روان دي نمانه دا شو اذا لم يتم الامام کله کې امام ارکان د منظر نتامي واتم من خلفه تامي د ارکان مقتدیان نماز کیږي او ګناګاری امام دې تو ورپسې مسکوا ستا امام نه رکوع خیال ساتي نه سجدي خیال ساتي خو تو ورپسې د ارکان او خیال ساتي نو ستا مز کیږي جګړستان نشته ده پکې دا امام بخاری مزاج دی نو په دې مزاج باندې امام شافعی رحم الله فرمایي چې داسې امام په مقتدی مز بالکل جایز دی او ازا الا بلا بگردن امام دی هزار گنا په امام دی او احناف وی چې چر مراد ته نه عدم اتمام د ارکان وی نو داسې امام بس مطلقاً مز نه کیږي دیم قول د احناف دا دی چې دا عدم اتمام دا د ارکانو په اعتبار سره نه دی دا په اعتبار د شرایط سره دی او شرایط نه مراد اوقات دي معنی اذا لم يتم الامام او دا په اعتبار د عواقب دی کله چې اتمام امام نه کوي د شرایطو د مانځ واتم من خلفه او اتمام د شرایطو د مانځ مقتدیان کوي فالگنا والا الامام الى المقتدی اس خبر صحیح شو او منگ څنګه دې تایید دی مسلم شریف 230 صفحه د چل دیاول او ابو داود تاسویل دی نو 69 صفحه ده مسلم شریف جلد اول 230 صفحه ده او 229 دا حدیث مبارک دے بیا بتزان لو ګوري ان شاء الله وهي حدثنا عبد الله بن معاذ قال كان الحجاج يؤخر الصلوات وصلنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر دا مخکې روایت تیر شوی دی نو دې ته وی تاخير د مانزه ٹھیک شو یا لکه دغه صفحه چې اخر کې خلاصيږي دا کتاب څنګه اجازه ده اوس ګوره مولانا صاحبہ دا صفحه چې اخر کې خلاصيږي نو دې ځکه اذا كانت عليك عمران يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها من فصل فإنها لك نافلة وإن لم يذكر خلف عن وقت إلى آخره چلو هوا إلى آخره او دارنگی چکم دکر مولانا صاحبہ ابو داود شریف کی روایت تے 69 وہ ترجمه تغوز کیدا عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم داس وقت براشي چې خلق با امامان بادشاہان بتاله بزونه کوي فین اصحابو کې چردا امامان اصحابو معنا حق بجانبی په مانځ کې نو فلکم نو تاسو په دغه اجر دی او هغه لپاره اجر دی وین اخطو او کې چرېری خطا شي سمانه د اوقاتو د شرایطو خیال نه ساتي فلکم معنی زکا تاسو لپاره اجر دی وعلم او بغیبانی ګناه دی اوس دې کې سوال دادې چالکا حدیث کې راځي رفعان الامتی الخطا والنسیان او دلته وینخت فلکم وعلم کای خطا شي نو پتا سو الله ثواب دی وعلم بغیبان ګناه دی حالانکه په خطای باندې خو ګناه نشته
محدث معاشی جواب ورکړ دی چې دا خطا په دوه قسمه ده یو خطا په ضد اصابت ده یو خطا ضد اصابت ده هغه باندې گرفت نشته یو خطا عمد ده ضد حق ده عمدن ده په دې گرفته وای اختو کې دا خطا عمدی ده نه کی خطای چې ضد اصابت ده مثلا شو مخکې ده باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلى عليه بدعة وقال خجي علماء کرام صلی الله علیه امامت المفتون زما خیال بخاری ثانی په ویم ځان ته ډیر 111 شو شل مټه کم یو له ځڅنګه غاړه ته منډه کړه ما سبق زه ته نو مخامخ سټیشن دی زمان بل کتاب پکې نه